أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رجب سرا متعلق سباز خبریں 13 جمعہ کی شوی نرم آغی سرا متعلق سباز عناوین و دا باز مسائل بحث کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ہجرتنا 2 کال مخی اللہ رب العزت دا آسمانی دنیا او دا جنتونو او دارنگی دا جہنم او دا بیت المقدس پوی خوان نسے لوخو پوی خوان نیبوتو دے علاقو تخ دا کم میاشوا کم روزوا تردے چے کم کالو تو تاریخی لحاظ سرا دے کہ سے اتفاقی خبر نشتا نہ دا کال پا بارکے نہ دا میاشت پا بارکے. دمرا معلوم دا چے دا ہجرت نہ مخی شوی وا او بلدا چے دشپے شوی وا. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر آغاز پدیش پا باندے دا خانہ کعبے نشو. خانہ کعبہ کے کعبے پخوا کی او ورکوٹے وند دیوال وحل شوے دے چا اصل کے دا کعبے حصہ وا لیکن چکلا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے چکلا اغیلا نبی نو دا خانہ کعبے تعمیر کو مشرکانو ناغی دا پار اغی دا شرط لگو لیو چی دا اللہ پکور با پاک کے پیسے لگو حرام پیسے بند لگو. اگا مشرکانو خو پدے پویدل چی دا اللہ پکور کے پلی دے پیسے لگول جائز ندی. زمونگ دا مسلمانانو حال خدا رہے چی دے ہر قسمہ اوتے بوتیو کی او پاگے پیسے جمع کی یا پہ مدرسہ جوڑی یا پہ جماعت جوڑی. تا دے دا پارا چی دخل کو دینم خراب شی و دنیا خراب شی. دیر اب ترے طرف دا منگ روانیو دیر بدحالے طرف تا روانیو بلکہ خلق ورطا چلو نا دا خیخ چکہ حرام مالی او دغا زی کے دیو لگا او نا فیدہ بدرت دیر ملوش. تا دروغ دی. حدیث کے واضح راضی چی اللہ دا غلول نا صدقہ نقب لیخ سنگا چی منز بغیر دا پاکوالی نے نکی تو دارنگے خیر خیرات چکم دے دا حرام مال نے نقب لیخ. مشرکانو لیکن پدے پویدل وغی اعلان کرو چدا سے پیسے بندر اوڑے چا مہر البغی ویخ چا پا بدکارے گٹلی چا پا سود گٹلی چا پا قتل گٹلی چا پا شرابو گٹلی. ننچے مسلمان پدے پوئے ناغا حیران شی چدا وسکو دے سحل لے حل دارے چا قرآن سنت رجوع بیخ آئے خلقو تا رجوع مکے چاگا تاستا حلے خید دیرہ پارا چا حرام مسنگ حلالی داغو دا یہودیانو حرکتو نئی ظالمانو اگیخ پل دینم شرمولو او زمونگ دا دین دا شرمولم کوشش کئی. قرآن چی سفرمائلی دی فیکم سماعون لهم اے مسلمانانو پتاسو کے دا یہودیانو ایجنٹان دی
علماء سو دا د یهودو ایجنټان دي او دا دین بربادوي همیش تباره د دین د سمولو کوشش نه کوي دا ظالمان حرام انسان باندې حلالوي زنانه طلاق کړي په دریو طلاقو باندې ټولې دنیا ته معلومه دی او واپس نکاح وتړي ویزا مې وتړل څوک دې مات کی چا کار سے جواب دی تو پوښ او ستاره پوښ اوس پکې دا هم اورو چې دا شان طلاق ملوشي نو دوست لور کی هغه سره شپه دوه کې بیا واپس د خپل خاون لرش او دا چل نو ورته صاحبان خي خلک وی زیاته کوي زیاته نه دا د يهودو ملګری دي یهودیانو په هیلو باندې بعد الله حرام ځان له حلال ول یو سړی چې دغه شان طلاق کړي شوی خزا بل ته پرې شرط ورکی چې ته طلاق بیا به زما خزه کیږي دې ته سوې دې کار ته تحلیل وای دا څوک چې دا حلالي ناغه ته محلل وای او چا لپاره چې کولی شي ناغه ته محلل له وای محلل له حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی سوک چه دا سے قسم حیلہ کی چه اگا حلال حرامی لعن اللہ المحلل والمحلل له پدې دوالو دا اللہ لعنت دا ډیر بد حال لے ډیر بد حال وارکیف دا حرام مال لا صدقہ نقبلی اغینا خیر خیرات نقبلی تاریخ یا حدیث چې کله مونږ ګورو په دې باب کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه لږ مخکې هغه ته د دنیا سیلو کو د شپې بوتو بیت المقدس ته کم ځای نه بوتو هغه ځای نه بوتو چې د موږ حتیم وي هغه حتیم تاریخ ما هغه ذکر کو چې دا کلاغي سره پیسې پورا نه وي ناغی ته دا ایسا بار کړه او دا موجوده چې کم تعمیر دی بس دغه شو دا هغه زمانه نه روان دی دا هغه میټیریل بدلیږي لیکن حتیم څوک نه داخلي په خانه کعبه کې او دا هغه وجه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو سیدہ عائشہ ته فرمایل چې کدا عرب نوے نوے ایمان لرون کے نوے نماو دا حتیم پدے کے داخل کړو خو حتیم ذکر داخلوم چې دے عرب و مکی والو اس اسلام قبول کو شاید دا دی د دین نا د وطلو باعث او اصل مقصد خو پورے کی اصل مقصد سره د کعبے نه غیر چا پیر طواف کول نو طواف خلق د حتیم نه بار بار کوي کنه حج کیگی طواف پم کیگی عمرہ پم کیگی البتہ دا کار زوست شم کولے یہ دا خبر کړو او دویمه خبر ادا کړو چې زه غواړم دا چې د دو دروازې یو دروازه یو طرف ته یو بل طرف ته او دا دروازې زمکه سره جوختی څنګه چې دا عام آباد وي قریش دا د خپل رعونت د پاره د خپل تکبر د پاره دا دروازه بره جوړ کړی و دې د پاره چې دې ته خلک داغي په اجازت خطل داغي چې وسوک خو خنو داغي ته دروازه نه کولاوي دا دواړه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکړل ولې وجه داوا چې د مکه خلق له ترغیب مقصدو چې د اسلام درش پدې کې آئے خلق د پاره سبق دی چې هغه دعوت او تبلیغ خو کوي لیکن هیڅ اصول باندې نه پوهه یو سړی وموز نه کوي او د هغه مخې دعا بعد سنن او دعا بعد الفرض او دعا بعد جنازه خبري شروع دي اصله دی ول جمعه ترا ولا بیا وګورو آئے خلق د پاره پکې یو لوی تعلیم دی یو لوی سبق دی چاری دعوت و تبلیغ کی لیکن منہج نبوی باندې نه کوي
ہر ځای به لګیا وي رفع الیدین داسې او امین بالجهر داسې او امین بالسر داسې ضرورت نشته دې خبر د دې نه بغیر هم مونځ کېږي او دې سره هم کېږي دا سبق په دې کې دی دا لازمه نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خواهش پوره کړی خدای ته حکمت نبوي وایي زمونږ د دې دور خلق د دې نه پیاده دي دې نه خبر هم نه دي د موقع نزاکت ته به ګورې او د هغې مطابق کار وکړي دا حتیم دی دې ته حتیم په دې وجه وایي خلق چې عربي لغت ټول لیکلی دی چې یحتم فیه المعاصي دې کې ګناهونه ماتېږي خلق ورته نوځي 2 رکعاته مونځ پکې کوي یو سړی چې حتیم کې 2 رکعاته وکړي نو کعبه کې 2 رکعاته وکړه بلې کعبه لګه اگرچه په هغې عبادت نشته لیکن دا خو کعبه دا زمونږ مسجد دی یو سړی صحن کې 2 رکعاته وکړي نو مونځ به یې کېږي که نه کېږي کېږي نو که دی برنډه کې نو هم کېږي حال کې هم کېږي جماعت ایخ نو کعبه ده که هغه آباده ده او که غیر آباده ده چونکہ مقصد پورے کی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه خواهش پوره نک دغه حتیم او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حتیم ځان خپل تاریخ دی دا بای صحابه کرام لکه عبد الله ابن زبیر دا پوره کړو رستو خلک راغی بیا ونړو بیا حجاج بن یوسف جوړ کړه نور ته ونړو ډېر لوی تاریخ دی هغې وجه نه علماء کرامو هلته فتوا ولیکله بیا چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواهش باوجود پرېښودلی دی نو موږ له هم دا پرېښودل پکار دی د خواهش باوجود دا پرېښودل پکار دی هغه یې پرېښودو او حتیم دی په کعبه کې داخل نه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته اوده د شپې اوده په حتیم کې او د هغه ځای نه سیدنا جبرائیل راغله دی او دی بوتله دی براق باندې زموږ دې دور کې ډېر دروغ وایي خلک د ټول لوی مفتی لوی عالم هغه چې ډېر دروغ وایي قصې کوي یاد ساته د امت نجات په قصو کې نه ده د قرآن و سنت په پاکو تعلیماتو کې ده قصې که مونږ لاندې وتو نو شاید چې د خلکو نه ډېرې مونږ زده کړو خو دروغ دي کیسې سړی ولې بیان کړي ضرورت څه دی په قرآن او په حدیث کې هدایت نشته یو مسلمان ته ورته قصې کوي نو په هغې به دی پوهېږي د مسلمان د څه شي دی د مسلمان کار خدا دی چې هغه به د الله په کتاب منګولې لګوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عزو علیها بالنواجذ اب خپل غاخو کې نیسي دا 2 سيزونه دي دا نور سيزونه کیسې قطاری دي پلانې دا وي پلانې دا وي پلانې دا وي دا وي بنو علماء خپل قبله درست کول بګار دي انی تارکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پر خودن کې ام پتا سو کې 2 سيزونه کتاب الله و سنتی دا الله کتاب او زما سنت په دې سیز باندې د دین او د دنیا دارو مدار ده او کله فرمایل کتاب الله و عترتی دا الله کتاب او زما عذرت خاندان مسلمان خاندان دین التصدیقی کی دې حدیث هغه مطلب نه کوم چې روافض واغستره د آل رسول نم مونږ دین زده کو آل رسول نه مراد څه شی دی امهات المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد داغن وسین وسان داغل لونه دیتا عطرت وي داغین دین حصہ ډیر شي نه غل دغه زینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغل تملاستو دروغ خلق سوی بدهږي دروغ دا وی دیو اسے جوړ کړل اس ایله وزرم جوړ کړل او داغه شکل او مخه د خزه جوړ کړل ایته براق وي دا ټول خلق دا ویني دا ټول علماء ویني خو دین باندې چا سوې مدخ
یو داسې کار ولې نه کوي چې په هغې 2000-3000 روپۍ جیب ته راشي. دومره ګستاخ قوم تا لیدلي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صراحتا دروغ وایي. براق چا لیدلی؟ اخو شپه وه، هېڅ څوک نه و فرد بشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلته نه بوتل دی. حدیث کې چې سره راځي نه صرف دا دي چې براق ډېر تیز رفتار و. ځکه ورته براق کوئی برق نه ودرېد، آسماني بجلی په شان به کم ځای چې به د هغه نظر لګېده هغه د هغه یو قدم و. بس حدیث کې دغه راغلی. زمونږ خلک وایي دا چېرې مونږ ډېر ښه مسلمانان دي. ښه نه چې بلکل هېڅ مسلماني نه ده. دومره صراحتا دروغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او بیا تقریبا هر دکان کې، هر کور کې، هر بیٹک کې لګېدلي لیکلي ورته براق النبي صلی الله علیه وسلم. خلک وایي یو بل ته چې دا ګوره هغه سورلي ده. دا د چا وایي؟ زمونږ استاد دی الله وبخي، هغه ډېر عجیب و غریب څیزونه مونږ ته ښولي دي. په هغې کې یو خبره دا وه چې دا کم سړی وایي چې زه نه پوهېږم په دین باندې، دی چې غنم اخلي یا ګوړ اخلي یا بل څه شی اخلي، دی څو ځایه تپوس کوي؟ یو ځای که 2 ځایه؟ 6 ځایه تپوس کوي. هر پهلو سره وګوري د هغې نه وروسته بیا شی واخلي. ولې؟ پیسې پې ورکوم. نو سوال دا چې د یو څیز تعلق ایمان سره دی، دین سره دی، هغه ته هر چا نه قبله چې بس چا څه ووایي ټیک ده. د الله د دین په باره کې څه خبره کول دا ګواهي او د شاهد دپاره دا ضروري چې رښتینی دروغجن نه وي. یو سړی چې معاملاتو کې دروغجن دی د هغه به څه دیني. یو سړی چې هغه اخلاقو کې 2 نمبري د هغه به څه دیني. دا څه لانجه کې خلک الخدره د یو سړي شیطانۍ ورته ټولې معلومي چې دی داسې داسې سړی دی. نو دغه دین ولې اخلي؟ که دا دین کوټه مال دی. اوس په داسې خلکو اعتماد جایز نه دی. دا فساق و فجار دی. شکل یې د علما جوړ کړی نو دننه خدای ورته څه دي. دا خلق دا دروغ هم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دغه شپه معراج ته لاړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو خپو ته پڼو ته ټیټ شو چې زه پیزار وباسم. نه یو دی وي دا چې صوفي شاعر ده. صوفي شاعر دی که ګمراه شاعر ده؟ هغه وی ورته ویل چې جانانه د پیزار سره راځه. شعرونه یې وکړي، نظمونه. ته چې سملې تا پیدار پخپوي که نه، سړی چې وده کېږي سپلی پخپوي که نه. ته چې جماعت ته راځې نو ستا پیدار پخپوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حرم کې ګرځېد نو پیدار یې پخپو. چې کله سملاسته په حتیم کې نو سپلی یې پخپوي پڼې. چې کله حدیث کې د یو څیز ذکر نشته دی د پیدار، نو ته پکې کوم دی نه پیدار راولې. یو شی چې د ضرورت باوجود حدیث کې را نشي، قرآن کې را نشي، د پیغمبر په فعل کې را نشي، هغې ته دروغ وایي. ځان به دې پوهېږئ په دې خبره. د دې خبرې ضرورت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وښود. لا په بعضې احادیثو کې شته، ورته زه وښیم چې کله براق لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه لږ شوخي ښکاره کړ. نالته محدثین 2 خبرې کوي. دا شوخي د ولې کوله؟ نو د چا قول لاره چې الله رب العزت څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعضې ګټو به هغه ته سلام کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه هغه ګټه پېژنم چې زه په کملا راتلم نو ما ته ویل چې السلام علیک یا رسول الله. یہ تو معجزه وایي. الله شعور اچولې د زناورو کې هغه له به کله کله اوښانو زناورو هم خپل شکایتونه راوړل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه مالک راوغوښته او به یې وزورخ چې ده ما ته داسې شکایت وکړو. کوم شی چې په صحیح حدیث کې هغې نه انکار مه کوه. ټیک خبره ده. دې ته معجزات وایي. محدثین وایي چې دا شوخي د دې لپاره کوله، مستی کوله چې ډېر خوشحاله شو چې نن به زما د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي کوي. دا الله کې شعور اچولو. څوک وایي چې نه مستی نه کړو. مستی والے چې کوي نو هغې دا وایي چې حدیث کې دا هم دی چې جبریل هغه ته وویل چې په آرام شه، تا به نن سورلي کوونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بارکې دواړه حدیث دي. دی د دغه ځای نه لاړل بیت المقدس ته. څومره مزل وایي د بیت المقدس او د کعبې په منځ کې؟ د میاشتو مزل دی. د یوې ورځې دوه ورځو نه. د هغې وجه دا ده چې دا دی په شام کې. هغه زمانه کې علاقې ټولې ګټې ګوټې وې، لارې نه وې. قرآن مجید دا فرمائی چې الله خپل نبی هلته بوتو سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. ډېر پاک دی هغه الله، پاکی د هغه الله لا اسرا بعبده چې د شپې شپې یې بوته خپل بنده. لیلن د شپې په یو حصه کې، د شپې په یو ټوکړه کې. کم ځای نه یې بوته؟ من المسجد الحرام، د مسجد حرام نه، الی المسجد الاقصی، هغه مسجد اقصی ته، بیت المقدس ته. دا سلم بوتلو نو قرآن دغلته فرمایي لنریه من آیاتنا، هغه ته خپل عجایبات ښیو چې د الله په دې کائنات کې څه دي. قدرتونه ورته ښیو چې ستا رب تا د دې ځای نه هلته څنګه بوځي او د هغه ځای دی بیا بره څنګه بوځي. و د بیت المقدس نه چې کوم بیت المقدس پورې چې کوم سفر دی دې ته اسراء وایي، او د بیت المقدس نه چې کوم بره سفر دی هغې ته معراج وایي. عروج بره ختل. عقیده دا ده چې معراج یو ځل شوی دی، جسم سره شوی دی، خوب مو معراج نه دی. د سنیانو عقیده زده کړئ. د اهل سنت عقیده دا ده چې معراج جسماني و، په ویښه باندې شوی. که دا په ویښه نه وی، د خوب وی، نو بیا مشرکینو اعتراض نه کولی. یو خو په دې اعتراض کړی چې مونږ په میاشت کې رسو ته چې کوم دی لیلن د شپې په یو ټوکړه کې لړی. زمونږ شاعران هم چانه کم نه وو. هغې وایي د معراج دا شپه چې وه که نه، راله د معراج یو شپه 13 کاله وه، ډېره پرې خوشحاله وه. دا یې پخوا نعتونه وي، دا نعت د جومات کې وایي. دا مولا صاحب دومره بې وقوف دی چې قرآن فرمایي لیلا من المسجد الحرام، د شپې په یو ټوکړه کې، او شاعر استاد وایي چې نه دي 13 کاله شپه وه. دا موږ چې دعوت درکوو تاسو ته چې قرآن و سنت ته راشئ، د هغې وجه درکړه ده. د دې دین شکل خو پخوانه خلکو ډېر بدلولو کوشش کړی چې په څه طریقه دا بدل کړو. چا وایي چې 13 کاله وه؟ یعنې د الله کلام نه مني، هسې پې قسم خوري په قرآن باندې. د شاعر خبرې ترجیح ورکوي چې فلان کې ډېر لوی شاعر او ډېر لوی مولا و. څومره لوی مولا و؟ الله نه لوی و؟ الله وی د شپې په یو حصه کې ما دا کار کړی دی. ادې وینا 13 کاله کې کړی. دا تیلی زامن دی ټول. دا جی او تیلی و. هغې نه پته ولګېده د هغه غوی چې کوم دی نو 13 کاله متواتر لګیا و. نو ویسې لګیا و که نه، څه شړشم و ورسره. دا 13 کالو شړشم به ته کوم ځای جمع کړې؟ ستا په خیال دا یې څه فیکټري شته په پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې چې هغې دا 13 کال لپاره خام مال جمع کړي
او دا غویو که نه داسې مشینري وه چې 18 کاله متواتر لګیا و خوب پې نه راته چې دا پته دی نه ولګی چې تیلي وویل چې دا بېګا شپه خو ډېر اوږده وه 18 کالو شړشم ما جمع کړو بېګا خلاص شوی ده انا لله و انا الیه راجعون دین په دې دوڼو ثابت کوي خلک یا دوڼې وي مفتی صاحب جی قصه بیان کړې ده او خبره ده دا مفتی صاحب نه دی دا الله بندګان ګنګپ دی دین مه بربادوئ خپل دین زمونږ هغه دی چې قرآن او حدیث کې دننه لیکلی دی دې نه بهر چې د دین نه وایي دې ته ګپ شپ وایي خلق دا وایي چې دا په دې رجب کې شوی نو ما ابتدا کې ویل چې د دې لپاره څه دلیل نشته خو بار کې بیا هم خلک شب معراج چې کوم دی دا په رجب کې مناوي او 27 رجب باندې مناوي جماعتونو کې خلکو عجیبه عجیبه سوچونه لګولي حیران شي هغه نبی چې هغه د اسراف نه منع کړی ده هغه قرآن چې هغه د اسراف نه منع کړی ده د هغې منون کې بعد جماعت کې دومره بجلی بلې کی چې سړی وي دا که ته شادي حال ته راغلم د جماعت وقار په دغې سوزونو کې نشته جماعت کې بجلی مدم ساته بلا ضرورت لایټونه په جماعت کې بل نه دا نه نایي خانه ده او نه دا شادي حال دی دا د مسلمانانو د عبادت ځای دی د دې رڼا اعتدال سره ساتي سیوانا قرآن زده کا چې لا تسرفو اسراف مه کوئ الله مسرفین نه خوښوي دا ګناه دی او بیا د معراج واقعات چې بیانوي انشاءالله څه خو به زم آینده جمعه کې درته ووایم خو خلک چې څه وایي نه کې یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اسمان ته لاړو سدرة المنتهى ته لاړو نو بیا وایي چې جبریل هلته پاتې شو بې وفایي وکړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته نه پورته لاړو چېرته لاړو الا مکان ته لاړو چې لا مکان شو نه کوم حال قرآن و حدیث څه وایي سدرة المنتهى نه بره تګ نشته سدرة المنتهى هغې ځای نه بره تلل نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وایي خلک دومره دروغجنې کیسې کوي ما ته راغی انګریز مقوله یادېږي چې دروغ دومره ډېر ووایه دومره ډېر چې خلک په هغې باندې د رښتیا او یقین وکړي مونږ سره دا ټریجډي شوې دومره دروغ وایي خلک دومره یو بین الاقوامي دروغجن دی او بل کار نشته خلکو مخکې ناستې جاړي وه او دروغ به وایي خلک هم جړی او دی هم جاړي دا جړا که دی الله ته تنهایۍ کې کړی وی شاید چې فایده شوی وی د خلقو مخکې دروغ سره جړل تصنع دا خوند نه کوي قرآن نه معلومیږي داسې د یوسف علیه السلام رونو یوسف قتل کړو په خپل خیال ویشته و نو ماښام چې رال څه چلې کوم خاندلې که خبرې کولې یا بکون جړلې قاضي شریح لا یو ښځه راغلې وه جړلې هغه د هغې خلاف فیصله وکړه یو ملګری خوا کې ناست و هغه ورته ویل قاضي صاحب دا ښځه مظلومه ده او ته تا د څه پته دا جاړي قرآن ویل ورته د یوسف رونو هم جړل جړا خو دې علامت نه دی رښتینی یا د مظلوم د جړا په بنیاد خو فیصله به وقوفان کوي هوښیار حاکم هوښیار سړی د جړا په بنیاد فیصلې نه کوي هغه دا خبرې تحت کوزي او د هغې په بنیاد فیصله کوي دا کمال نه جاړې د خلکو مخکې دروغ څه وایي دوه دروغ دي دې باب کې مشهور
یو دروغ داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیزار سره بر لاړ او بیا ورته وی الله وی چې عرش ترو خېده نبی الله ځان ته نږدې که دومره نږدې که چې من تو شدم تو من شدی او من جان شدم من تن شدم تو جان تو روح شدیخ تو جان شدیخ داسې نږدې شو داسې نږدې شو چې بالکل تن من دن سب یو شو او ښکاره ووایه چې کافر یم د خالق او د مخلوق ملاب قرآنۍ کې تسلیمو لکه دا مسلمان دی الله او رسول څنګه یو بل کې نوځي الله څه ګڼلی دی مخلوق دی دومره لوی ظالم چې د الله د صفاتو نه خبر نه دی هغه خلقو ته دین له دعوت ورکوي دا ښکلی دین دعوت بیا وی تا ته څه پته را اور نزدیک آ جا اور نزدیک آ اور نزدیک آ تجھے کیا بتائے کیا ہوا دا خبرې دی او په دې خلک سر سنډوي دا خو د حلولیانو کفر دی دا ډله وه چې هغوی به دا ویل چې عیسی علیه السلام کې الله دننه حلول کړی دی پتا کې او پای کې څه فرق دی دا د معراج په شپه خلک دا کیسې کوي قرآن و حدیث کې دې څه ذکر نشته دی چې دا چلو شو دا چلو شو اب انشاءالله زه وایم تاسو ته د پاکستان او هندوستان کې لوی عالم او مولانا عبدالحی لکھنوی هغه رسائل دي مجموعة الرسائل اللکھنویہ په دې کې د یو کتاب لیکلی دی یو مسئله لیکلی ده رساله لیکلی ده او د هغې نوم دی غایة المقال فیما یتعلق بالنعال پڼو سره متعلق بعضې خبرې دا پاکستان دی کې هر قسمه شی ملاویږي څه خلق دی نه د هغې کار دا چې هغې په دې ځای باندې پڼه لګولي هغه شکل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب دی او پڼې اسلام د دې اجازت نه ورکوي دا که مینه وی د مینې اظهار وی نو صحابه کرامو له کول پکارو یو عمل چې صحابه کرامو نه کړی بطور دین هغې ته دین نشي ویلی دا بدعات دي دا رسومات علماء دیوبند کې یو دی نو هغه هم په دې کتاب لیکلی و هغه یې چاپ کړی هم ابه خورېده هم دغه هندوستان کې یو بل عالم و مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله تعالی علیه هغه عالم ته خط لیکه چې دا یې څه لیکلي او تا د پڼې شکل په ګوتو جوړ کړه ته څه وایې چې دې کې برکت دی کاغذ ستا د کلي دی لاس کیلیګرافي پې تا کړې ده دې کې څه شي برکت او بیا ورته واضح ولیکل چې دا قوم سل په سلو کې شرک ور ډوب شوی دی تا له یو ویل ورته شروع کړه هغې سړي کې نابتو رجوع پکې وه پوه شي دا ما غلطي کړه هغه اعلان وکړو چې دا کتاب دی زما وروستو نه چاپ کېږي او بازار کې چې کم کم ځای کې دکاندارانو سره د هغې نسخې دا راواخلی تلف یې دا سړی و مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه دا لوی لوی خلقي لیکن غلطي وشي او چې ادراک وشي نو فوراً د خپلې غلطۍ اعلان وکړي ما ښه نه دي کړي افسوس په هغې دیوبندیانو دی چې هغې اوس دغه رساله بیا چاپ کړي د مولانا تانوي هغه رساله چې هغه ممنوع کړې وه د خپلې غلطۍ هغه اقرار کړی و او دا خلق بیا هغه چاپ کړي چې موږ علماء دیوبند یو خلق لا ژوندي شته دی هغې ته تاریخ معلوم دی چې دې څیز نه هغه رجوع کړو دا غلط و او داسې بې شمېره خبرې کوي خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه خبره کومه چې ما اشاره وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پڼې پخپو دی لړ دا مولانا عبدالحی لکھنوی لیکي چې فمن ذلك ما اشتهر فيما بين القصاص ان النبي صلی الله علیه وسلم اسري في ليله المعراج بنعله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی معراج ته پڼو سره تللی دا وی خلکو کې مشهور فلما ذهب الى السماوات العلى کله چې اسمانونو ته ورسېد ووصل الى العرش المعلى
او عرش معلا ته ورسېد. عرش د الله هغه عرش دی چې لا یشرک فی حکمه احد. الله هلته دا څیزونه نه کوي، دا ګپ شپ به نه لګي، پته نه لګي د خلکو دین کوم ځای نه زده کړی. ارادا یخلع نعلیه تعدبا، پیغمبر وی غوښتل چې خپلې پڼې وباسي، هغه ما ورته ویل پڼې یې وې نه نو حتیم کې ودو هلته نه پورته کړی. بار کیف دې دا خبرې لیکلي دي، بیا دا لیکي چې وانتشر ذلک فی عوامهم وخواصهم، د مسلمانانو عوام او خواصو کې دا خبره مشهوره ده. نو بیا وی دا کیسې چې ما اورېدلې وه کله ماشوموالي کې، نو ما یې چې ډېره ښکلې کیسه ده. بیا خیر ما تحقیق وکړو نو ونادیت علی رؤوس المجالس، زه د خلکو په میز کې په مجلسونو کې دا اعلان کوم ان هذه القصه موضوعه مخترعه مختلقه، چې دا پیزار سره دتلو او عرش ته د خدو دا روایت ته کیسه دا موضوع ده، دا دروغجنه ده، دا غلطه ده، دا کیسه بالکل دروغ دي. دا دې ورځو کې خصوصي شمارې وباسي دا رسالې اخبارات په کې دا کیسې لیکلي او خلک دا رښتینې ګڼي. کاش چې زموږ خلکو د خپلو مشرانو کتابونو ته رجوع کړی چې دا کیسه دروغجنه ده. یو خبره دا ذکر کیږي چې په دې شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره ملاقات شوه. ملاقات مونږ هم تسلیمو چې ملاقات شوه، خو دی وی چې څنګه زو ته ناسو داسې ناستو، هغه صاحب هم داسې وایي. نو یو خوا خلقو ته مشبهه وی او بل خوا په خپله د هغې قایل ظالمه، یو ته مجسمه وی او په خپله بل خوا چې کوم دی د تجسیم قول کوي. د دې خلکو د اقوالو پته نه لګي. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے زما لاسی کتاب صحیح مسلم رے حدیث نمبر 287 لمبے جل دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. درې خبرې دي که په دې کې یو سړی یو خبره مو کي نو د په الله ډېر لوی دروغ وویل. دا سیده عایشه خبره. نو ما تپوس وکړو چې ما هن هغه څه دي؟ نو یو خبره هغې دا وکړه من زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد اعظم علی الله الفریه. څوک چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی د ډېر دروغ ووایي. دروغ یې په چا ووایي؟ په الله او په رسول. دا خو مولیان دي که نه، مولا هغه چاته وي چې هغه لیکېږي نه. ملا باشد کې چپ نه باشد، دروغ به وایي خو خبره وکړي. جی عبدالله ابن عباس به ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی. وی هغه هغې ویل هغه وخت کې چاته علم نه و، د ټولو صحابه علم یو برابر نه وي. لیکن کله چې هغه ته د سیده عایشه دا حدیث رسېدلی دی نو بیا هغه خپل قول پرېښودلی دی. تا ته مخکنی قول معلوم دی وروستی نه معلوم، په هغې جنګ کوي. په دې طریقه علم نه کېږي. دا خبره یې وکړه. ما دې تپوس وکړو چې علم یقل الله، الله نه دي فرمایلی چې لقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى. قرآن کې دا شته دی، هغې لیدلی دی بل ځل، هغې په افق مبین کې لیدلی. سید عائشہ فرمایل انا اول هذه الامه سأل ذلك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې دوه آیاتونو په باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اول تپوس کړی دی چې دې آیاتونو څوک مراد دی. هغه راته وویل انما هو جبریل. دا آیاتونه جبریل په باره کې دي. د معراج په شپې جبریل اصلي شکل کې لیدلی.
او دارنګې د لومبنۍ وحي په وخت کې جبریل په خپل اصلي شکل کې لیدل، الله یې نه لیدل، الله لیدې هم نشي. دا اوس خلک یې دروغ وایي چې پلان کې او دغه ځای کې الله 100 ځله ولیده او پلان کې 15 ځله لیدلی. موږ څه نه وایو نور، بس دا وایو چې په درودونه یې د الله لعنت الله علی الکاذبین. په ودو هم نه په ویښه یې ویلي. تر موسی علیه السلام نه لوی سړی، موسی علیه السلام ته الله ویل لن ترانی، ته ما دنیا کې نشي لیدلی، چرې مې هم نشي لیدلی. چې کله موسی علیه السلام رب نه یې لیدلی شوی، انسان یې نشي لیدلی. انسانان به رب ویني، جنت کې به ویني، دنیا کې الله نشي لیدلی. یوې دا خبره وکړه. دویمه خبره یې دا وکړه ومن زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیئا من کتاب الله فقد اعظم لله الفریا. که څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دین پرېښودلی دی او موږ ته یې نه دی بیان کړی، نو دی هم ډېر دروغجن دی. دې څه مطلب دی جملې؟ دین به هغه کوم چې به رسول الله بیان کړي، کوم چې رسول الله نه دی بیان کړی لیس بدین، د هغې دین سره هېڅ تعلق نشته. دا ور ځان نه سره سمي، ځان نه سره رواج به دین نه وایي دی ته. او درې مې دا وی ومن زعم انه یخبر بما یکون فی غد، که یو سړی دا وایي چې سبا خبر ما سره شته چې څه به کېږي، فقد اعظم الفریة علی الله، دم په الله لوی دروغ وویل. حدیث خو صحیح دی. خلق به څه وایي جی دا سیاستدانان چې ال وایي که نه چې سبا به څه چلي، باران دی، صحیح هم شي. و د هغې دې سره څه تعلق دی الله بنده؟ سیاستدان سره خو د هوا د ناب او د تول یو شی دی، آله ده ورسره، په هغې د هوا رفتار ته ګوري او په هغې امکاني حده پورې پوهېږي چې سبا به څه چلي. صرف د هوا الله ورته هم آله لګوي، الله هر چیز ته آله لګوي نه. د دې سره څه تعلق؟ سړی په دین نه پوهېږي، دا قسمه سوالات کوي. او بل دا چې دا خود د یو څیز خبر وکړه، د آلې په ذریعې پته وکړه، هغه هم چې څوک هوښیار نه هغه وي د باران امکان دی. ځان نه پوهېږي نه هغوی د باران امکان دی. امکان ته عوام خلک امکان وایي. اوس چې خلکو امکان لري که ته وی دی الله دی فیصله وکړه، نو کله کله وشي داسې دی اعلان وکړي سبا هېڅ نه. دا دې لپاره چې قرآن او حدیث غلط نشي، قرآن او حدیث صحیح دی. دویمه دا چې هغه دا وایي چې سبا به کېږي څه، نو کېږي څه دا مطلب صرف باران کېږي سبا، کله ته به ژوندی که مړ به. د دنیا حالاتو کې دنیا کې څومره کارونه کېږي، الله کل غیب یاد کړی دی، جزوي غیب یې نه دی یاد کړی. بار کې دا یو څو گزارشاتو تعلق د دې رجب سره. د رجب په میاشت کې دا بدعت د شب معراج خلک مناوي. نو مونږ ویل چې کال باندې هم یقیني نه معلومه، میاشت هم یقیني نه معلومه، ورځ هم یقیني نه معلومه. خو دومره چې قرآن او حدیث کې څه بنیادي څیزونه دي، نو هغه دغه دي چې او الله رب العزت خپل رسول دا بوتلو اول بیت المقدس ته او بیا بوتلو سماواتو ته. کوشش دا کو چې د نورو بدعاتو د بیان نه مخکې مونږه د معراج هغه اصل حدیث کوم چې صحیحینو کې دی بیان کو، انشاءالله کې به ډېره پوهه راشي تاسو ته، ډېر علم به راشي. کوشش کو چې آئنده چې ما بیان کو. اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین.